الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، الله رب العزت د کال 12 میاشتې ډیرې مکرمې معزز پیدا کړې دي. د کال هر میاشت ته الله رب العزت اعزاز او فضیلت ورکړی دی. خدا کومه میاشت شروع ده، د میاشت د ربیع الاول میاشت وي. د میاشت الله رب العزت هغه اعزاز ورکړی دی چې دا اعزاز نور میاشت ته الله رب العزت نه دی ورکړی. ځکه که کائنات کې دا کائنات چې د سوجې نه الله رب العزت دې ته وجود ورکړی دی، هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د بعثت دپاره. او الله رب العزت په دې میاشت کې د ربیع الاول په میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولادت او پیدائش کړی دی، دنیا ته را لېږلی. علماء کرامو، محققین و مورخینو ذکر کړی دی، مشهور دادی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ربیع الاول په 12 تاریخ د 571 عیسوی کی
تقریباً په 20 اپریل باندې د ګل په ورځ سحر د صبح صادق په ټیم کې الله رب العزت د دوانو کونینو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته را لېږلی دی. محترمو، بعضو مورخینو او محققینو ذکر کړی دی چې دا د ربیع الاول 9 تاریخو، خو بعضو مورخینو او محققینو دام ذکر کړی چا چې ډیر تحقیق کړی دی، فرمایي چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ دا په 8 ربیع الاول باندې شوی دی. صبح صادق د اپریل میاش سحر د چې کله پېشمنی دا ټیم ختم شي او سحر شروع شي د اذانونو په ټیم کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش کړي. او په کوم کال باندې چې شوی دی د کال ته عام الفیل ویل کیږي. په هغه کال باندې چې کله ابرهه د یمن حاکم د مکې مکرمه باندې حمله وکړه، په دې غرض سره راغلیو چې دا خانه کعبه به مونږ ورانه کو او دا خلک چې کوم زید خانه کعبه طواف کوي دا به ختم شي او مونږ په یمن کې ځان دلته یو دا شانتی یو عمارت جوړ کو او خلک به د هغې ته راځي او د هغې عبادت به کوي. د دې بیت الله شریف د روانولو دپاره راغلیو. دا واقعه تفصیلی واقعه د مونږ تاسو بار بار اورېدلې. الله رب العزت هغه ابرهه سره د خپلو لښکرو سره د خپلو سورلو الله رب هلاک کړه. علماء کرام ذکر کړي دي چې مورخین د هغه کال د دغه واقعانه تقریباً 50 ورځې بعد 50 ورځې بعد د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت ذکر کړي. بعضو مورخینو ذکر کړي دي چې 55 ورځې بعد 55 ورځې بعد د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راتګ شوی دی. محترمو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا دنیا ته نو راغلی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم آثار دا مخکې نه موجود شوي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبدالمطلب نامه ده. هغه ذکر کوي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بغیق کې واغسته او بیت الله شریف ته بوته، کپڑا کې رابن کو بیت الله شریف ته بوته، د خانه کعبه طواف په وکړو. بیا فرمای نومي ولکی خودو احمد او محمد نومي ولکی خودو. قریش ته تپوس کوي خلق خو مون عرب چې نوم دو د خپل پلار نیکه نوم ولګدو، د خپل خاندان کې کم مشران تیر شوي د هغوی نومونه ولګدو. تا خو ورته داسې ناشنا نوم کېښوده، په خاندان کې د احمد نوم خو د چا نه و. د عربو دا دستور دی چې هغوی نوم دی خپل بچي له د خپل نیکه نوم ولګدي یا د خپل پلار نوم هغه ولګدي. یو خو زمونږ د خلکو خیال دی چې کله نوم دو نو مونږ وایو دا به د ده د تره د زوی نوم دی،
دا نوم دی د ترور د ماما د نوسی نوم دی، دا ویله نږدو. او که بالفرض د چا نوم کېښودی شو نو بعضې وخت بدبختي دومره ده هغه جنګ له راځي، د ترور سره بیا جنګ کوي، تا زما د نوسی نوم کېښودی دی، ته به وایي دی وله په ټیکه اغستی دی. نی پکار نومونه ښکلي نومونه کېښودل پکار دي، او په نوم باندې څوک جګړې نه کوي. او عربو به دا اعزاز ګڼه چې د خپل نیکه نوم ولګېږي، د خپل مشرانو نومونه ولګېږي. دې سره مشران د هغوی تاریخ هم جمع دی پاتې شي. مونږ د کشرانو دا پته نه وي د نیکه دې څه نوم دی، پته مو ته نه وي. څوک د ګل دادا وي، څوک د خان دادا وي، خبر هم نه. او چې کله د خپلو کشرانو ته د مشرانو نومونه کېښودي شي نو هغه چې دوه پیرې ووایي چې دا ستا د نیکه نوم و، ماته بیا یاد وي، زما دا نوم چې دی زما د نیکه مو ماته یاد وي. بیا بهرحال عرض مې کو، عبدالمطلب قریشو ته په 20 ورځ باندې دعوت ورکو، عقیقې وله کوله. دعوت ورکو، د قریشو خلک راغلي وو، پای کې شریک شو، دعوت یې وخوړه. بیا یې تپوس کوي دا نوم دی ورته ناشنا کېښوده. هغه ورته وایي چې صیبه د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ده ولادت نه دی شوي، ما یو پیره خوب ولیده، وي ما خوب ولیده، په خوب کې زه وینم چې زما د ملا نه د شانه د سپینو زرو یو زنځیر راووته، دغه زنځیر یو سر بر اسمان ته ورسېده، یو سر ځمکې ته ورسېده، یو سر مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته ورسېده. وی لږ وخت تیر نه و، وی د هغې نه یو غټه ونه جوړه شوه، د هغې ونې خاښونه، د هغې ونې څانګې دا ټوله دنیا په خپله لپیټ کې واغستله، دا غونډه دنیا یې په خپل لپیټ کې واغسته. بیا فرمایي چې دا خلک راتله، د قریشو خلک، د عربو خلک، او دغې ونو پسې به ځوړندېدل، د څانګو پسې، د څانګو پسې ځوړندېدل. او د څانګو کې چې کومې پاڼې وي، دا پاڼې لکه د نور او د سپومې په شان د رڼا یې کوله، پر نور وي، رڼادارې وي. بیا فرمایي چې ما مو ته لاس ور واچو، مجزم هم دې پسې ونښلم، وي زما لاس په ورکلک نه شو، بیا به ترې راوښوېده. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دورې نه دي لیدلې. محترمو، فرمای ما ته وویلی شو چې ستا په خاندان کې به یو ماشوم پیدا کیږي چې د هغه نوم به احمد او محمدي، او دا به د آخر زمانې پیغمبر یا آخري پیغمبر وي. محترم، دارنګي بشمار واقعات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې دا موجود شوي وو. یو پیرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د پلار د عبدالله د نکاح د پاره حضرت عبدالله او دارنګ د نکاح جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح عبدالمطلب دا روانو نکاح د پاره پلار کې او زنانا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار تا د خپل ځان د پاره دعوت ورکړ. بهرحال هغه ته لاړ او چې واپس راغی څو ورځې بعد نکاح شوی وه. ورته وایي چې زه په غلطه اراده باندې نه وم، خو ما ستا په تندي کې د نبوت رڼا لیدله، په تندي کې مې څه لیدله؟ د نبوت رڼا لیدله. ما غوښتل چې دغه نبوت دا ما ته را منتقل شي، نه دغه نبی چې کوم پیدا کیږي
چې دا زما د بطن او زما د بدن نه پیدا شي. محترم وارث مې دا کو چې داسې ډیر واقعات ذکر شوي دي په کوم ورځ باندې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داغه ولادت کیږي. یو تاجر د یهودیانو د یهودو یو کس هغه تاجر و هغه راغلی و مکې مکرمې ته. سحر د چاند د پوسو کو د قریشو نه چې بیګا څوک پیدا شوي دي په دې مکه کې څوک پیدا شوي ماشوم او یو ته چې صاحب مونږ خو خبر نه یو وی تاسو ته پوسو کې څوک به لازمي پیدا شوي. ما بیګانه شپه لیدلې ده د هغې آثار ما لیدلي څوک پیدا شوي او تحقیق وګرځېدل. نو د حضرت عبدالله په کور کې د عبدالمطلب نوسی پیدا شوی و. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داغه پیدایش شوی و. او یو ته وی چې آو دلته کې یو صاحب دی یتیم پیدا شوی دی ماشوم پلار یې وفات شوی دی. عبدالله د پلار نوم دی او د نیکه نوم دی عبدالمطلب دی. د عبدالله په کور کې ماشوم پیدا شوی. هغه ته وی چې ما به ورې لږ بونه ځې چې زه یې وینم. چې کله راله ویې کته نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا شا یې وکتله شاته په دې باندې الله رب العزت مهر نبوت لګولی و. د نبوت یو مهر پې و نشان. هغه چې وکتل نو پوه شو چې دا خو د آخر زمانه پیغمبر دی او مخکینی پیغمبران چې راتله په بنی اسرائیلو کې راتله کوم چې یهود ویل کېږي هغه د غم او د خفګان نشته بېهوش شو وغورځېده او چغې وواله وی لاړه د بنی اسرائیلو نه نبوت هغه سلسله ختمه شوه او د انبیاء تاج د نبوت تاج د آخري پیغمبر دا تاج الله رب العزت قریشو ته ورکړ. بهرحال چې کله هوش کې راغی نو د مکې مکرمې خلک ورسره خواته ناست هغوی ته یې ووی مخاطب شو چې خلکو یاد ساتئ دا ماشوم چې غټ شي دا به ستاسو د خدایانو ستاسو د دې بوتانو بد وي د دې به څه وي د دې به بد وي. محترمو الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش ډیر عجیبه عجیبه واقعات د امت ته پرېښودي دي. مورخینو ذکر کړي دي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا دنیا ته نه راغلی د مور پر رحم کې دی. مور بی حضرت امینہ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور نوم دی. هغه فرمای چې څنګه عام زنانو ته تکلیف محسوسیږي داسې تکلیف ما ته نه دی محسوس شوی. ما ته داسې چېرته محسوس شوی نه دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته لا راغلی نه دی. څنګه چې ماشومان میندو د تکلیفي هغه څو میاشتې تکلیف دی دغه امینه بی فرمای ما دا تکلیف نو. دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکات دی. مور بی فرمای په دغه کال باندې د دغه نه مخکې یو قات سالی وه په مکه مکرمه کې خوش سالی وه واخه نه و شنه نه و. چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما رحم ته راغی د هغې نه بعد باران نه وشو شینکي راوخته بوټي را زرغون شو. د هغې آثار ما لیدل چې واقعي دا دوه کونینو سردار
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ډیر برکت والا شخصیت دی. محترمو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش ما چې څنګه مخکې عرض کړ چې مورخینو بلکې مشهور دادي چې په بار ربیع الاول باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. او بعض محققینو ذکر کړی دی نهم ربیع الاول، بعض محققینو ذکر کړی دی اتم ربیع الاول د ګل ورځ جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دنیا ته راغلی. محترم دا د هدایت یو نور یو رڼا ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم متعلق الله رب ارشاد فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی د ټول عالم د پاره یو رحمت دی، د ټول عالم د پاره رحمت دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر راتګ باندې ټول عالم روښانه شوی دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی فرمائی کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو، یو صحابیه فرمائی د صحابیو مور د مور به چې د ما مور په هغه ورځ باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور سره وه. و چې کله دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو د برنه دا ستوري داسې غونډ راښکته شو، غونډ راښکته شو راکوز شو، داسې محسوسېده چې دا ستوري دا د کور ته راننوتل. او بعضو مورخینو دې پورې هم ذکر کړي دي، روایاتو کې راځي چې یو ټیم دپاره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور حضرت امینه بیبي فرمایي چې زما د غیږ دا تشه شوه، زما په غیږ کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و. داسې غیبي غونده کې آواز وشو، یو رڼا راله او د هغې نه بعد د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق یې وفرمایل دا دواړو جهانو سردار دی، مونږ په ده باندې د ټول کائنات سیر کوو، چکر ورکوو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش سره په راتګ سره هغه آتشکدي چې د عمرونو بلې وي، هغه ګرجي چې د عمرونو نه آبادې وي پای کې زلزلې رالی، هغه آتشکدي هغه مړې شوې چې کوم د جهالت د عبادت طریقې وي. محترمو مورخینو ذکر کړي دي چې بادشاہ هغه تپوس کی د خپلو قابلو کسانو نه چې ما خو دا حالات ولیدل، دا څه حالات دي، دې څه وجه کیدی شي. نو پوهو خلکو ته دا خبره وکړه چې داسې یو کس به پیدا کیږي چې هغه سره به ټول دنیا بادشاہ دي، هغه به د دې ټول کم خلک چې مشرکین دي، کم خلک په غلطه عقیده باندې دي، د دې خلکو لپاره به هغه دا غونډې غلطې عقیدې به ختموي، دا د عبادت ځایونه چې کوم د شرک او د غلطې عقیدو جوړ دي دا به ختمیږي. محترمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د دنیا ته راتګ په وجه دی میاشتې ډیر لوی فضیلت دی. د ربیع الاول میاشت ته بعضې خلک په دې میاشتو کې خاص کر د ربیع الاول په 12 تاریخ باندې په هغه شپه باندې محفلونه جوړوي او په هغې کې صرف او صرف له لعبي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت پکې نه بیانېږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی د څه دپاره دا بیانول پکاري، دنیا ته د هغه راتګ د څه مقصد دپاره چې د خلکو عقیده سمه شي، د خلکو نظریه سمه شي، د خلکو عمل سم شي، د دې لپاره راغلی و. صرف خلک بعضې خلک صرف نعتخواني وکړي، غونډه شپه نعتونه وویلی شي، سارې په مانځه کې بیانوي، ټول عمر به غونډ کال به دقسې تیر کړي، د پیغمبر سنت پې
په بدن باندې نه، د پیغمبر سنت په په خاده کې نه، د پیغمبر سنت په غم کې نه، د پیغمبر سنت په زندګۍ کې نه، خو صرف دغه یو ورځ د پاره بس کوي عید میلاد النبی. دا د یو خبره کوم، دا خبره ما مخکې کړې ده. که تاسو تاریخ راواله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمر دور کې عید میلاد النبی صحابه کرامو نه دی مناو کړی. عید میلاد النبی صحابه کرامو په خپل دور کې د نبی اسلام د وفات نه بعد نه دی مناو کړی، تابعینو نه دی مناو کړی، تبع تابعینو نه دی مناو کړی. دا عید میلاد النبی د دې د مناولو ضرورت نشته. که ضرورت دی د دې خبرې دی چې زمونږ په زندګۍ کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات راشي، زما په ولاړه کې، زما په ناسته کې، زما په خوراک کې، زما په ملاسته کې، زما په غم کې، زما په خاده کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات راشي. د دې خبرې غم، د دې خبرې درد پکار دی. د دې لپاره که محفل جوړ شي پای کې نبی اسلام سیرت بیانېږي پکار دی، پای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ مقصد بیانېږي. داسې محفلونه پکار هم دي، پای کې شرکت هم پکار دی. الله رب العزت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا تعلیمات زمونږ په زندګۍ کې راولي د کوم مقصد د پاره چې راغلی و، د خلکو عقیدې سمول، د خلکو عمل سمول، د خلکو نظریې سمول، د خلکو کارونه سمول. دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد و. تر څو پورې آخري خبره کوم یاد ساتئ چې کله دا کمې پورې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د دین او د عقیدې دعوت نه ورکړي، تر هغه وخت پورې د خلکو امین او صادق او امین وي. تاسو دا خبرې بار بار اورئ. او چې کله خلکو ته وی چې عقیده بیان کړه، د خلکو ته عقیده بیان کړه، دا عقیده ټیک نه ده او دا صحیح ده، داسې مه کوه او داسې کوه. چې کله ورته دا بیان کړه نو بیا خپل تر هغه ورته خیرې کوي، خپل ترې مخالف کیږي، خپل خاندان مخالف کیږي، ټول عرب مخالف کیږي. محترمو دقه رنګ بنند ورکم چې کله مسلې کې صرف فرض بیانې، صرف سنت بیانې، صرف صدقه بیانې، یا د مانځه او د روزې خبرې کې خلک وایي مولوي صاحب خبرې کوي. خو چې کله ورته د عقیده داسې ده، مولوي صاحب دې خبرو کې ګوتې مه وه، دا د منبر سره دا اختلافات مه چیړه. اختلافات نه دي، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د زندګۍ مقصد و چې تا د عقیده سمئ. که عقیده دې سمه نه ته د وخت لوی نور ډیر نیک سړی منځونه کوه، عقیده دې سمه نه ده. څه پکې ابو جهل یو کم سل حجونه کړي دي، عقیده یې سمه نه وه، ایسې په کار نه دي راغلی. عقیده به سمو، نظریه به سمو، عمل به سمو. چا چې ته د عمل سمو، چا چې د عقیده سموله، هغه ستا محسن دی، ستا احسان کوم پتا احسان کوي. او چا د عقیده نه سموله، په نن دور کې مونږ هغه مولا خوښي چې صرف مونځ تلاوت خبرې کوي، ښې خبرې کوي، بس دا ښه کوي، داسې کوي او داسې مه کوي. روزه نیسئ په دې کې دومره ثواب دی، او تلاوت کوي په دې دغه هم پکار دي. خو عقیده بیانول دا لازمی چیز دی. دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ مقصد دی. الله دې موږ تاسو ټول ته په دې مقصد باندې عمل لا نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زمونږه څومره مسلمانان چې وفات شوي دا مغفرت نصیب کړي، څومره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادمان تیر شوي دي، رب داوی خادمانو، داوی صحابه کرامو، داوی د والدینو، داوی د کشرانو، داوی د بیبیانو، د ټولو رب اعلی مقامات او درجې رب ته نصیب کی، درجې بلند کی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې رب مونږ ته عمل لا نصیب کی. رب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میشن او په مقصد باندې رب مونږ پوهه کی، رب مونږ پای باندې پوهه کی. دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات زموږ په زندګۍ کې راولي، د مشرانو عمرونو کې راو برکتونه نازل کی. څومره بیماران دي رب صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کی. رب څومره مسافر مرګري دي رب د هغوی امداد نصرت او مدد کی. زموږ په نارینه او زنانو باندې د حیا او د عزت صادر راخورې کی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.